ګوره زار ته یو حدیث ورته بیانوم او دا حدیث امام بخاری په خپل کتاب بخاری کې کتاب الجمعه په هغه کې دا حدیث روایت کړی دی پهلنای جلد دی اول نمبر جلد او دا حدیث روایت دی سلمان فارسی نه رضی اللہ عنہ. سلمان فارسی یو جلیل القدر صحابی دی. غزوه خندق د کوتی کنستلو د کندوړ کنستلو په غزوه خندق کې چې حضور علیہ السلام مبارک لچا مشوره ورکړې وا هغه دا صحابي سلمان فارسی رضی اللہ عنہ. دنه روایت ته سلمان فارسی څه فرمایي دا حدیث واوري. سلمان فارسی فرمایي وچ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي چې کوم یو انسان د جمعې په ورځ باندې د پاکوالی او د طهارت اهتمام وکا غسل وکا او دس وکا یعنی ځان پاک کا او داغه نه پس د تیل ولګي په خپل ویختو باندې چې کوم د سره سنت خبره ده میسری کوم موجودی او بیا ور سره خوشبو ولګي چې کوم د سره میسری موجودی نبی علیہ السلام یې فرمایي او بیا د راشي جمعات لراشي او د دو کسانو په منځ کې کیننی یعنی دو کسانو له تکلیف ورنکه بعض کسان دې ته نو ګوري دوه کسان ناشتي هغه دو کسانو په منځ کې راکینی دا یو قسم داسې په یو بد انداز باندې ورته وګوري او دا بل قسم ورته وګوري چې چرته کې ناشتي حضور مبارک فرمایي ځان له کولاو ځکه کینی څو پازاب نکا دو کسانو په منځ کې کیننی او بیا د امام خطبه په خاموشی باندې واوري. نبی علیہ السلام فرمایي دا درې څلور خبرې شوي کنه. حضور مبارک فرمایي چې دغه انسان با په دغه ورځ باندې چې دا عمل یې وکړ چې طهارت او صفائی وکړه تیل یې ولګول خوشبو یې ولګوله راغی دو کسانو په منځ کې نه ناسته یعنی دو کسانو له تکلیف ورنکه کولاوځي کې ناسته امام خطبه یا په خاموشی او په محبت باندې واوریدا. نبی علیہ السلام فرمایي دغه انسان ته د دې جمعې نه وخت تر بلې جمعې پورې چې څومره ګناهونه الله تعالی به ټول ګناهونه معاف ټول ګناهونه. اوس کومګ او تاسو په هر جمعه باندې دا عملی نو موستا ګناهونه خو بیا نشته چې په هر جمعه باندې موستا هم دا عملی دلته راځو کینو په آرام باندې. بعضی مساجدو کې الحمدلله د زمونږ ملګری خو خوي بعضی مساجدو کې په اخرنی صف کې داسې په پسپسی باندې بعضی کسان خبرې کا دا نه دی پکار. یو خو قال الله قال الرسول بیانږي هغه خپل آداب دي بل د خدای پاک جل جلاله کور دی مسجد. نبی علیہ السلام فرمایي په جمعات کې دنیاوی خبرې کړل د انسان نیکی داسې ختمي لگاوچ واخه چې په اور کې واچي په یو لمبا باندې ختم شي په یو داسې دنیاوی خبرو سره چې په مسجد کې څوک دنیاوی خبره کا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دا ګناهونه یا نیکی اور سره داسې ختمي. نو اسم تاسو حکم داسې علماء سره کینه پڅي زما په شان ټول تقریبا دنیادار یو دنیا ګټو دا یو د جمعې ورځي امز اکثر کسان وینم خطبه شروعي او دا غینا بعد راشي. کوم یو انسان چې د خطبه نه پس راشي جمعې منځ یو شو جمعې منځ خو د جمعې فضیلت او ثواب ورته نه ملوي. نبی علیہ السلام فرمایي دا حدیث ته ها جمعې منځ یو شو خو د جمعې چې کوم فضیلت ته اغه نه سدي اغه نه محروم دی. ما وتا یو غنټه ټیم جمعې پورز باندې قال الله او قال الرسول لپاره نشو استای او بیا که څوک رانه تاسو کا دا سو د منځ فرض ما وتا ته نیت او که څوک رانه تاسو کا چې دوی قنوت وایا نو بیا دوی قنوت راته نیت او چې راته وی چې اللهم ان وایا چې اللهم ان خرازی یعنی په دوی قنوت باندې موت اللهم ان نه پیژنو چې دا دوی قنوت اللهم ان توي دا غزما استا اسلامي هغه لیول دی. او پنځه ملته یو عالم دین مسله به بیانې تاسو لپاره د به څخړیږي را څخړیږي
پنځه منټه داسې شو په مونږ تم تکلیفي خو الته تاسو ته وګورو تاسو محبت ته وګورو زړم دی چې دا یو موقع ده چې ته زده کړئ دا منبر دا ګوره څه خانپوري نه ده ښه دا د درس ځای دی دلته ناستو خلقو ته به ته صحیح دین ښایې چې هغه په هغه دین باندې صحیح پوه شي نو دی وجنه دغه خبرونه او دغه پسپسینه دینه تاسو ځان اوساتئ چرته دا ثواب نعوذ بالله په ګناه باندې بدل نشي